چې کیمه داسې بچي چې هغه د غریب کیر نه او هغه د جهیز پیسې ته واس نه رسېږي. مثال میر پلوري غریبون وي هغه سره دا پیسې نه چې دی ته د جهیز سامان واخلي. نو دغه شیخ چې کوم ده ابوالي دی وی هغې ته د 1,09,000 د 2,00,000 روپیې راسه دا وی بالکل فی سبیل الله دا وی دې ته ورکوي. او چې کومه داسې بچي چې هغه عالم وي هغې ته وی د 1,50,000 د 3,00,000 روپیې راسه دا وی فی سبیل الله ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. قدرمن د بانی غریب حلقې ته یوه غټه خوشخبري زه ورکوم او هغه د دغه شیخ طرف نه چې کومې داسې بچي چې هغه د غریب کیر نه او هغې د جهیز پیسې ته واس نه رسېږي. مثال میر پلوري غریبون وي هغې سره دا پیسې نه چې دی ته د جهیز سامان واخلي. نو دغه شیخ چې کوم ده ابوالي دی وی هغې ته د 1,09,000 د 2,00,000 روپیې راسه دا وی بالکل فی سبیل الله دا وی دې ته ورکوي. او چې کومه داسې بچي چې هغه عالم وي هغې ته وی د 1,50,000 د 3,00,000 روپیې راسه دا وی فی سبیل الله ورکوي. د عالم الله پاک یا قدر کړه ده د علماو د حافظونه او دا یاوي چې د هغې وی مې څنګه زیات قدر وي. او دا زه په پوکم ځکه چې تنوس یم تاسې ته پته ده زه دلې عمرې ته راغلی چې په دغې پیسې شوې دا د مونه قسم پیره ده چې یوه روپیه وه زه ځان ته نه وخلو بلکې چې څومره پیسې د طرف نه ورته کېږي هغه وی هغې خلکې ته ورته رسېږي وی. و صرف دا وی میره تحقیق کوي چې آیا دا خلک چې کوم دا واقعي مستحق دی دغه پیسې که نه و دی دغه پیسې حقداري دي که نه دي حقداري. دغه د پر امیر ایره که ښځینه مې ورلږله که سړی مې ورلږو دغه تحقیق وکوي. نو چې څه که دغه خواهشمند دي او هغې ته اراده ده چې یاره موږ سره دا پیسې میلاو شي بیا د سکرین باندې مول واتساپ نمبر ته چلیږي. زه خو فی الحال دلې سعودیه ښه یم مو سره په واتساپ باندې رابطه کوي بیا د هغې بچي یې وریر یا یې پلور هغه چې کوم ده هغه خپل شناختي فوټو سټیټس لږي. و یوه خبره به دغه یې پشه چې دا غونډ ټولې ته پته وي نو دا کیسه په میډیا باندې ویل کېږي و هغې نه بعده نو بل څوک په خبرېږي. صرف چې کله پیسې ورته میلاوېږي د هغې ویډیو یې ونه کېږي ځکه چې هغې به زه دته وښکاره کوم چې څومره پیسې ورته میلاو شي. مثال 1,00,000 وشلې 2,00,000 وشلې 3,00,000 وشلې نو هغې پیسې چې کله پیسې ورکوي هغه وی د پلور نه د دغې وړکې پلور نه یا د وریر نه هغې نه وی ویډیو کېږي و هغه به زه دته وښکاره کوم ځکه چې هغې مطابق به دی مثال هغې ته پیسې کوي. بسم الله. نحن اخواني احبائي الحمد لله الله ينعم علينا عز وجل بالاسلام دين الحمد لله شرع من الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما سمعنا أنه يوجد لديكم طريقة في الزواج وهي طريقة عادة يعني. وكما علمنا أن هذه العادة أتت قديما من الهند وهي كما علمنا كذلك أنها ليست على الشريعة ولا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وندعوكم ونذكركم ونحرص على أن يكون الدين فينا في حياتنا كامل بطريق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء إلا وعلمنا عليه وقام الحجة علينا جميعا المسلمين
ونأخذ العلم من علمائنا المسلمين على طريق السنة. الحمد لله والآن موجود العلم سهل، نأخذ علم من العلماء كيف يكون الزواج صحيح على نهج الشريعة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الزواج مباركا مقبولا ونؤجر عليه. حتى يعني إذا يسوي زواج يسوي بطريقة الشرعية. نعم، وهذا نحرص على هذا، وهذا شيء مهم أذكركم يا أحبائي يا أخوان المسلمين. جزاك الله. دا خبره وکړله چې میرا چې د چا سره تعاون کوي په هغې شوی شرط دا وي چې دغه نکاح چې کوم دا ورو چې کومه کېږي دا وی د شریعت مطابق کېږي، په دا شوی د غلط رسمي نه رواجي نه دا وی نه پشه کېږي چې کوم په شریعت شمانه دی و ډېر یګانې بجانې هغه خو ډېرې لرې خبره ده چې هغه سیک په داسې وکړي او چې سیک به دغه خلاف ورزي وکړي نو هغې سره به میش به کیسه وي، دوه کسانو یې ذمهوار ونه وخلي چې دا شی به نه پشه کېږي، او که به چا پشه وکړو به به هغې نه دا پیسې چې کومې دي دا به واپس ونه واخیستلی شي، ځکه چې دا د نیکې خلکې دپاره دي، د غلطې خلکې دپاره نه دي. میشتو سینه اجازت غواړي د الله په امان.